الله زستان شهادت غواړم وفاتن فی بلد رسولک او دستا د رسول په خار کې یا الله دستانه وفات غواړم د شهادت دعاګانې به کولې یا الله د عمر رضی الله عنه دعام قبول کړله یو غلامو د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ابو لولو فیروز مجوسی او دا غلام راغی عمر رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه شکایت وکړلو چې هغه په ما باندې ډېر ټیکس مقرر کړی دی عمر رضی الله عنه ورته څومره ټیکس در باندې مقرر کړی ورته وی 2 درهم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تاسو کو چې دستا پیشه څه ده څه کار کې او ورته ویل زه نجار یم ترکان یم زه نقش و نگار کار کوم مصور یم زه لوار یم حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې دستا د کار په اعتبار سره دا سلوي ټیکس نه دی نو دې د غصې په عالم کې واپس شو او د ویل چې عمر زمانه علاوه نور ټول خلکو سره انصاف کو بیا یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه ورته روي غختل دي ځان ته او ورته ویل چې مال پته لګیدلې ده چې ته داسې میچنه جوړې چې هغه په هوا سره چلیږي ما ته دا میچنه جوړه کا دا ورته ویل چې داسې میچنه به درته جوړوم چې د مشرق او مغرب خلک به د هغې تذکره کوي هغه به د خلکو نه هېرېږي دې چې کله لاړې حضرت عمر رضی الله عنه خلکو ته وویل چې د ماله د قتل دمکي راکړه د ماله د قتل دمکي راکړله بیا د هغې نه بعد چې کله بله وشوله حضرت عمر رضی الله عنه به چې کله د لمونځ ته راتله نو کسان یې مقرر کړي وو یې به اول نه صفونه برابر چې کله صفونه برابر شو عمر رضی الله عنه به راغی نو د سهار لمونځ ته عمر رضی الله عنه راغی او دې د اول نه راغلی و او ځان سره یې خنجر وړلی و چې د هغې دواړو اړخو ته څوکې وې او منځ کې د نیولو ځای و هغې ځان سره پټ کړی و اول نه پوره تیارې سره راغلی و او په جومات کې ناست و ځان یې تیار کړی و عمر رضی الله عنه راغی د سحر مونځ ته او جمع ته مخکې شولو او چې جمع یې ورکوله د یکدم عمر رضی الله عنه باندې حمله وکړله او شپږ ګزارې ووهلو عمر رضی الله تعالی عنه چې راپرېوتلو نو وړاندې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاس یې ونیولو هغې جمع ته رامخکې کړلو چې عمر ځي د دنیا نه ځي خو د پیغمبر علیه السلام دا مونځ دا به جاري وي عمر رضی الله عنه مخې ته کړپېدلو پروت و بېقراره او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جمع پوره کړله او هغه فیروز چې دې تښتېدلو په لاره کې نور کسان زخمي کړل په لاره کې اخر کې خلکو رونیولو نو د خپله خودکشي وکړله خپل ځان یې په خپله باندې ووجلو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلکو کور ته یوړلو او چې کله دې کور ته یوړلی شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تپوس وکړلو چې زما دا قاتل څوک دی نو خلکو ورته وویل چې فیروز نو عمر فاروق رضی الله عنه خوشاله شو چې ښه ده چې زه د چا مسلمان د لاسه نه یم قتل شوی بیا ورته خلکو دا خیال و چې دا معمولي زخم دې ښه به شي نو نبیز یې ورته ورکړل او پې ورته ورکړل چې کله هغه اوسکل هغه په زخمونو باندې راووتل چې تر څو پورې عمر رضی الله عنه صحتمند و نو د چا دا خیال هم نه و چې چېرته کې به مونږ څوک بل خلیفه مقرر و خو چې کله عمر رضی الله عنه بیمار شو په بستر باندې پرېوتلو بیا خلک راتلل نو عمر رضی الله عنه تپوس دپاره ټول خلک داسې خفه وو ته وایې جوړې دا ټوله مدینه زخمي ده ته به وایې جوړې دا ټول خلافت زخمي دی ته به وایې جوړې دا پوره دین اسلام زخمي شولو حضرت عمر رضی الله عنه په زخم باندې او په دې تکلیف باندې ټول مسلمانان دردمند وو عمر رضی الله عنه ته دا درخواست کولو چې بل څوک خلیفه مقرر کړي خپل ځان نه رستو چې د دین اسلام محافظ وي حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې کومه ذمهداري زما په زندګۍ کې زما په اوږو باندې وه آیا د مرګ نه پس هم دا تاسو زما په اوږو باندې راچوئ بیا ورته وویل اخر بالاخر چې کله خلکو ورته بیا درخواست کولو شپږ کسان یې مقرر کړو او ورته وویل چې دا شپږ کسان زما وفات نه بعد چې دوی څوک هم خلیفه مقرروي په دې کې د یو کس خلیفه په 3 ورځو کې دننه مقرر کړي او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل زوی عبدالله ته وویل چې لاړ شه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زه د پیغمبر علیه السلام په خوا کې دفن کېدل غواړم چې هغه ماته اجازت راکړي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه لاړې او بیبي عایشې رضی الله عنها ته ویل ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا واورېدل هغې ورته د درد او د کرب په حالت کې ویل چې هغه ځای خو ما خپل ځان دپاره منتخب کړی و خو نن زه عمر ته په خپل ځان باندې ترجیح ورکوم نو بیا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راغی عمر فاروق رضی الله عنه ته دا پیغام ورکړلو عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې ډېر خوشحاله شو الغرض دا چې یکم محرم الحرام باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شولو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جنازه پړو کړله او چې کله عمر رضی الله عنه شهید شولو
خلق غمجن هر چا د خپل غم او درد الفاظ هغه پیش کول. حضرت ابو اسامه رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې حضرت ابو بکر او حضرت عمر د اسلام مور او پلارو، کله نه چې دوی تللی دي اسلام یتیم شوی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام د عظیم هیرو په یکم محرم الحرام باندې شهید شو. موږ تاسو ته پکار ده د عمر رضی الله عنه د سیرت د زندگی د خپل بچو ته بیان کو، خپل کشران ته بیان کو، خپل ماتحت ته بیان کو، دا صفات په موږ کې دل نراشي. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق عطا وکړي.